سورة الشافیه. شافیه د شفا نه دی، شفا ورکول. ګوري اول خبره ده د قرآن مجید آیاتونه دا بنفس نفیس په خپل پدی کې شفا نشته، دا شفا ده الله ورکي. خدا یو وسیله ده او یو ذریعه ده. لکه ډاکټر مثال، ډاکټر تعالی دوی درکې نو په اک دوی کې د هغه بیماری علاج نه وي پروت، بلکې اک دوی کې هغه طاقت او قوت او هغه د صحتمند د صحت اغراض هغه پکې الله چولې. نو په دوايانو کې شفا د الله وي. اما که ډاکټر د یو مریض ور والا مریض ور سره الله ټیک کی، اما که ډاکټر له د اګ بیمار بل مریض ور والا په سونو مریضان ور والا هغه ور سره نه ټیک کیږي. بعضی خلک وایي زه ورغلم د ډاکټر ته ام دک دوی ماته لیکلي و زه ټیک شوم او ته څو ځله ورلې ته ور سره نه ټیک کیږي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا شفا دا د الله د طرفه ده، دا د ډاکټر په لاس او په دوايانو کې نه ده. نو دا د قرآن مجید په باره کې دک عقیده به مونږ ساتو. دا دم درود تعویز چې دا په خپل نفس نفیس په دې کې طاقت قوت شفا نه وي، دا پکې الله اچي، خو یو ذریعه ده، یو علاج دی. نو دې صورت سورۃ الشافیه د شفا صورت ولې ویل شي؟ نو قرآن مجید پسې چې کوم دویم نمبر کتاب دی د احادیثو چې مونږ او تاسو په بخاری شریف سره پیژنو، امام بخاری رحمه الله اغلی کله د بخاری شریف پاغي کې دا روایت راځي چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او ورسره نور ملګری مو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې نه یو ځای ته ولېږل د یو کار د پاره. دا ټوټل 13 صحابه دی لاړل په واپسې کې چې راتلل نو په یو کلی باندې راتېریدل، شپه پیراله. نو اکا کلی کې پېشپراله د اغینې سمل مستیا وغختله، سشپې زیتی وغختلو، خو اغینه مل مستیا ورکړه نه د شپې زی ورکړه، د کلی نه بهر کړل. او دا ځکه بهر کړل دي ته ویلي چې تاسو صحابیانی صحابي دا اګه ټیم کې د یو هغه خلکو ته ویل چې څوک به مثال د قرآن مجید دعوت په ورکول، یعنی د خپل پلار نیک دیني چې پرېخو هغه ته به صحابي ویل. نو دي صحابه ته بهر چا ویل تاسو صحابیان شوي، یعنی تاسو د پلار او نیک دین پرېخې دي. زمونږ پښتانم بعضی وخت کې د پلار او د نیک په وینا باندې او داغه په بعضی خبره باندې کلک ولاړی. نو ګوري دا خبره د غیرت خبره ټیک تا، شریعت هم غیرت خوخته، خدا به ګوري چې آیا دا زه د پلار نیکه په یو لار باندې په یو خبره باندې ولاړم، دا د قرآن او د حدیث سره ټکراو، دا مخالف ده او کنه. که مخالف ګوره دا خبره بیا الله ته خوښه نه ده. حدیث مبارک کې راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق تابعداري باندې کې هغه د کمور پلار ولینی کچرته پکې د الله نافرمانی وي او د الله غو مخالفت پکې راځي. نو دی تویلی چې تاسو د پلار نکلار پرېخې د صحابه وته ویل، خو صحابه به هر حال صبر وکړل، ځکه پاغه ټیم کې د کامیابی لار مکه صبر کولو. نو دوی صبر وکړو چې تاسو زموږ ملمستیانه کوي، موږ د لوګي او تندې نه مرونه، زموږ الله خالق او مالک ته. نو د دې کلی نه بهر ایثار شول، دلته شپه تیر کړه. نو د شپې چې داسې نا وخت ټیم شو، نو په دې کلی کې داسې وړو کې شان کلو یو اوازونه او چغې پکې جوړې شولې، څه شور غونډه کې شو. د صحابه خپل مابین کې ویل چې د کلی کې څه چل دی، او دې په انتظارو چل دا شوی وو چې د کلی کم مشر او سردارو هغه چرته راسي زهريله سیس خوړلو، یا مارو یا لړمو یا داسې بل زهريله سیزو هغه خوړلو چې چلو، او هغه سړی داسې چغې والي چې د سارونه ډیر زیات تیز आवाज اوچتو. ټول کله تینه مثال به حکیمان ډاکټران دم درود والا ټول راوستل، خو یو علاج هم په اثر نه کو په هغه سردار او مشر باندې. نو بیا دې کې چا आवाज وکړو چې دا کم خلک د شپې دل تراغلیو، دا نږدې ځکه پړاو اچولې د موږ د کلی نه شړلې دي، دې سره دا د نوي وطن خلک دي کې دي چې دې سره سنوي علاجي دې پسې څوک ولګي، کدي سره چرته علاج زموږ د مشر زهريله سیس خوړلې دي سره خامخا دومره علاج بوي. نو دی ورپسې یو سړی ولېږل، ورته وایي زموږ یو مشر هغه داسې یو سیس خوړلی دی او ډېر زیات تکلیف ته ورته و، حالانکه یو قسمه ډاکټر علاج دوایي طبیب حکیم هیڅ په کار نه کوي، نو تاسو سره که څه علاج وي. نو حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ورته ویل ما سره علاج شته، خو به هر حال زه به تاسو له علاج کوم، خو په یو شرط باندې. هغه شرط څه دی؟ ورته وایي هغه شرط دا دی چې موږ لبا 13 ګډان یا 13 چیلې راکوي، ځکه موږ 13 کسان یو کس لبا یو چیلې یا یو ګډ راکوي. نو دا لاړ خپل سردار ته ویل د کرنګ داغي دا شرط، هغه ورته ویل رای ولا
دیرش ګډان څه شي دي شپېته به وله ورکو خو چې زما علاج وشي. نو بس دا ابو سعید خدری رضی الله عنه راغلی. دا چې راغلی نو د مریض سرخوا کې ودرېدل او دا سورة الفاتحه تلاوت کړه. یو ځل تلاوت کړه یا بعضې روایاتو کې راځي چې اووه ځله دا سورة الفاتحه وویله الحمدلله رب العالمین ولا الضالین پورې او په اک بیمار باندې چوف کړله. چې په هغه باندې چوف کړله نو بخاري شریف روایات دي کأنها نشطه من عقال. وای دا سړی ویلی وای زمانه دا تکلیف داسې لرې شو لکه د یو سیز غوټې وي هغه کولاو شي سترګو باندې ښکاري او محسوسه چې دا شیز غوټه او دا کولاو شو. نو زما بدن داسې تړلی شوی و چې در باندې دا چوف واچولو نو د چوف سره زما د بدن کولاو شو. نو بیا ولا دیرش ګډان یا چیلې ورکړلې. ابو سعید خدری رضی الله عنه خپلو ملګرو خواته رالی وای وګوره کنه الله زموږ څنګه میلمستیا وکړله. نو میلمستیا او خپل کار د الله ته حواله کول پکار دي. ستا به الله داسې میلمستیا وکړي چې سوچ کې به دې نه. نو به هر حال خو دلته بعضې صحابو بیا دا خبره جوړه کړله چې آیا د دې خوړل به اوس جایز یو که نه. ځکه ابو سعید خدری رضی الله عنه ته ویل تا خو په قرآن مجید چوف کړی او په قرآن مجید د دا ګډان او دا پیسې اخیستې دي مثال دا خوراک سکاک. بعضې صحابو ویلي چې دا به جایز وي بعضې ویلي نه نه دا ناجایز دی او چا ویلي جایز دی. خو اختلاف پکې رالی خو دوی دا خوراک ونه کړه. بیا ورځ پس نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته راغلل. ورته ویل ای د الله رسوله داسې واقعه راغلې وه او دا دیرش ګډان چې موږ سره دي یا دا چیلۍ دا چې کم دی په هغه دم باندې مونږ اخیستي دي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ویلی کم یو آیت یا صورت هم پې ویلی دی. نو ابو سعید خدری رضی الله عنه ورته ما پې دا سورة الفاتحه وویلو. نو نبی علیه صلات وسلام یې تصدیق وکړو او بیا ورپسې نبی علیه السلام څه فرمایي ورته فرمایي چې دا تاسو کم اجرت اخیستی دی و بېشکه دا قرآن مجید ډېر حقدار دی په اجرت اخیستلو باندې. قرآن مجید ډیر حقدار دی په اجرت اخیستلو باندې. معنی دا ده که یو سړی چاته را قرآن مجید دم کی یا پیدا وي د دې علاج ولا ورکړي نو اجرت پې واخلي دا بهتره ده. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې د صحابو ته دا ګډان خوړل یا دا چیلي دا بالکل جایز دي دا څه ناروا کار نه دی. نو دا صورت چې په هغه باندې چوف که نو هغه بیمار ته شفا میلاو شه الله ولا شفا ورکړله. نو دې وجې نه دې صورت ته سورة الشافیه ویلی شي. دلته اوس دا مسله زده کوي چې یو سړی تا ته وایي چې زه دله علاج کوم خو دومره پیسې به راکې نو بالکل ټیک دی. ګورې ښه علاجونه دوه قسمه دي. یو جسمانی علاج دی سړی لاس مات دی خپۍ ماته ده اوس وزېدلو یا چېرته ګرده کې فرق دی معده کې فرق دی تا ته ډاکټر وایي زه به دله علاج وکړم اپریشن به وکړم دومره پیسې دا جسمانی علاج دی دا بالکل جایز دی. یو روحاني علاج دی. یو سړی وایي زما زړه تنګ دی یا ما باندې چا په ما باندې سحر کړی دی یا ما ته تکلیف دی او یو عامل له ورغلی عامل دا به زه انشاءالله بیا وایي هغه عامل هم دینداره وي د شریعت په دایره کې دننه مثال قرآن او حدیث داسې الفاظ استعمالی چې هغې معنا مقصد معلوم وي. نو هغه عامل درته ویلي زه دله علاج کوم تا ستاره تکلیف په انشاءالله ختم شي دا زړه دې تنګېږي یا په تا بوجي یا تا له غصه درځي بل څه درځي نو زه به انشاءالله ستا علاج وکړم خو مال به دومره پیسې راکړې. نو دا پیسې اخیستل ګورې جایز دي. دا تعویزونو والا چې کومې پیسې اخلي خو هغه تعویزګر چې مثال عالم وي او صحیح دینداره وي نو هغه که پیسې اخلي ګورې دا جایز دي. خیر مسله دا نو په دې ځان پوهول پکار دي چا سره جګړه نه ده پکار چې دا څنګه مولوي صاحب او څنګه تعویزونو والی ته پیسې اخلي نه چې څو پیسې درته ووایي که خدای دې کې تا ته وایي زه دله علاج کوم ماله به 1 لک روپۍ راکې نو بالکل جایز دا ورکولی شي دا ناجایز نه دي. تاسو ته د دې سورة الفاتحې نه دا معلومه شوله چې یو سړی په چا باندې چوف اچوي د هغې پیسې اخیستل دا جایز دي او بخاري شریف کې هم دا روایت موجود دی. هر تفسیر دغه واقع را نقل کړې ده. نو دا مسله مور سره تاسو زده کړله چې په تعویز باندې یا په چوف باندې پیسې اخیستل جایز دي خو ملیانو له غویا سم څوک نه ورکوي. که ډاکټر له ورځي نو صرف چیک اپ کوي چیک اپ سي تاسو ټول ورغلي ودې ګوري خلو کولاو کا یا اخوا مخ واړه یا سا واخله بس دا درته وایي پرچه درته لیکلو کې 1000 روپۍ فیس ته یا 1500 روپۍ فیس ته او هغه هم دغه مریض شکر وباسي چې یا الله ستا شکر دی چې زما نمبر رالی او د ډاکټر زه مثال چیک کړم نو په دې باندې شکر باسي. او دک بیمار که چېرته یو عالم له ورلی یا یو عامل له ورلی او ورته وایي دا زړه دی چې بندېږي کم تکلیف دی دا دله زه ختموم په یو چوف باندې نو هلته هغه 1500 روپۍ او ورته ډېرې زیاتې ښکاري چې خو دا خو 1500 روپۍ غواړي. او خیر د هر چا خپل ذهن د غمار ته مسله واضحه کړله. نو دې صورت